بالانثى او خزا په بدل خزه کې خزه قتل کړي نه بل څوک بنشي قتلوله او ما خزه وقتلول شي. نو قصاص کې انسان داغه مرګ هغه ضروری دی، دا فرض دی، دا د حکومت کار دی چې پاره شواهد پیشي، گواهی به پیشي او قاتل خپل کیفر کردار ته ورسي، دا ضروری دی. خو کبل فرض د مړي وارثان دا وایي چې مونږه دیت باندې رضا کیږو. دیت باندې یعنی خون بها، خون ویني ته وایي، بها قیمت ته وایي، لفظي معنی دا خون بها. دا مطلب نه چې دا مړ خرڅول لی یا د مړي قیمت لګول لی. خو بل فرض قتل شوی دی عمدن او پائے کې وارثان دا وي چې زمونږ مړی خاصم لړ انسان خدارا چې تاسو مونږ له سب پیسې راکې چې د هغې په بنیاد باندې مونږ تاسو معاف کو. د دیت وی عربی کې، اردو کې او فارسی کې ته خون بها وی. دا سلو خان وی د نصاب چې کوم دی د خون بها سلو خان دی، یا 1000 دینارو داغه وخت یا داغه وخت 10,000 درهمو. درهم چې کله مونږ والو مروجه اعتبار سره نو دا درینی میں ماشه سپین جوړیږي دینه او تولو حساب کې چوالو نو 2916 تولے 8 ماشه جوړیږي. اچھا نور غټي حساب یو کو داشي 36 سیر 36 تولے 8 مش. دا نصاب وہ سو زمانے کے، لیکن دے کی بنیاد سے کم دے اگر سلو خان دی، اصل نصاب سلو خان دی. پاکستان کے ہم دے خبیش قیمتا سزاشتر ہے اگر لکون روپو ترسید لدہ ذکر چہ دا ریٹس وقتاً فوقتاً بدلیگی را بدلیگی. تو کم اصل نصاب چلے سلو خان اگر دیو سادلیش اور داغے مطابق دے دا ریٹ تعین کی. دی دیت اخلی والفرض قرآن داغے تذکرہ کی چٹک دے دیت تے واخلی، لیکن دا آغا وقت کیوی چکلا قاتل نیولی شوی نہیں اور دا حاکم مخ کے نئی پیش کړی شوی. اصولی طور خبر دا، لیکن بعض فقہا دے قائل لی چی خیر دے چی قبل فرض دے امنی ویشو قاتل اور بیا روغ کی نو بعض فقہا دے جواز قائل لی. تو قبل فرض دے کے جبر نہیں اکراہ نہیں پچا باندے نو دے کلیش. فمن عفی لہو ناغسوک چاگتا مافیو کلیشو من اخیه دخپل رور دا طرف نا شیعون دا سسیز. شیعون سسیز سے شیرے قصاص یو سڑے دے مقتول وارثان دی اغی داوی دے بل کستا چبائی تا قتل کر دے، لیکن مونگ تا قتل معاف کو دا غی پدے استانت دیت غاڑو. دا گورا سمرا دشمنے مقام دے سڑے اولے گی واغا دا چاپلار قتل کی، دا غسوک رشتہ دار قتل کی. اچھ روغ کی دا قرآن الفاظ سے دی وفی لہو من اخیہ شیعن، من اخیہ شیعن دا مقتول وارثان ہوتا ہے دا رور ویلے دے، یعنی دروغ بنیاد با پدغ اخوت باندی، پدغ برادرے باندے بھئی دھوکہ بنائی پگے. لگے وہ مسلمان دا مسلمان قتل اگر ارادتاً نہ گئی، دا شان لائق نہ دے. اللہ و رسول اللہ نہ غواړي چې یو مسلمان دی یو مسلمان ارادتاً بے گناہ قتل کی. نہ پاغ تناظر کے آغا قاتل تو اللہ مقتول دا مقتول وارثان دا درونه کوي. د دې لپاره
چې د دشمنۍ دا تریخ لفظ چې کوم دی دا وځي نو قاتل نه به یا قصاص اخیستی شي یا به د هغه نه دیت اخیستی شي. لیکن دې کې دا نه چرته کې چې د قاتل خور یا د هغه لور دی مقتول لا د مقتول وارثانو کې چا د په نکاح کړی شي سوره چې ورته وي پښتانه اسلام کې د دې چیز تصور نه و. د هغې وجه دا ده چې نکاح هره زنانه په خپل اختیار کوي. بالغه زنانه هغې ته د خپل نکاح کولو اختیار حاصل دی لیکن په دې شرط باندې چې هغه ځای کف برابر وي. زمونږ خلک دا ډېر غلط استعمالوي. یو غلط ځای به یې خوښ کړي چې پلار ورته وي دلته نکاح مه کوه نو ډېر شی د هغه ملګري شي چې نه دا خو اجازت نه دی. اجازت شته دی لیکن په نکاح کې دوه کسان نه دي بلکې دی کې دوه فریق دي. یو خوا هلک دی نه هغه سره د هغه پلار او مور دي او بل خوا جینۍ ده نه هغې سره هم د هغې پلار او مور دي. د دې ټولو رضامندتیا به ضروري یوازې د هلک او د جینۍ نه. د هلک او د جینۍ نکاح که وشه دغه شان نو قانونا به هغې ته نکاح ویلی شي. په دې بنیاد چې که اولاد پیدا شي نو هغې ته به ناجایز اولاد نشي ویلی. لیکن شرعاً الله په دې راضي نه دی. لیکن د اهل حدیث او احناف و موقف کې اختلاف دغه دی په دې خلک نه پوهېږي. یو هلک جینۍ ده او د ګواهانو مخکې نکاح وکړو نکاح شوی دی که نه دی شوی دی قانونا نکاح شوی دی خو آیا شریعت کې دا نکاح مطلوب دی؟ جواب دا دی چې نه. په دې کې د هلک د پلار او مور او د جینۍ د پلار او مور رضامندتیا ضروري ده ځکه چې دا هلک او جینۍ یو ځای یوازې ژوند نه تېروي دا دوه خاندانه ژوند تېروي. دې کې تطبیق طریقه دا ده چې شرعاً دا نکاح چې کوم دی دا نه دی شوی په دې لحاظ چې شریعت ته مطلوب نه دی قانونا شوی په دې لحاظ دی چې د دې اولاد به ناجایز اولاد نه وي میراث به وړي د یو بل نه. دا قانوني خبرې په دې باندې خلک پوهېږي نه کله په یو الزام لګوي کله په بل. فمن عفي له من أخيه شيء لا څوک چې هغه ته معافي وکړی شه د هغه د ورور نه شیئن د څه څیز یعنې د قتل دا سورې مرې شرعاً جایز نه دي. د علماء دیوبند فتاوی چې تاسو ګورئ په هغې کې ویلي کلي واضح چې دا سوره جایز نه ده. د علوم دیوبند فتوا کې ډېرې ښې فتوی دي په دې. پاکستان کې دې ته جرم وایي اوس چې څوک دا چل کوي هغې له سزا ورکوي قانونا او صحیح کوي. د یو انسان ازادۍ کې مونږ دخیل کېدی نه شو. ټیک دا اخلاقي فریضه دغه ده چې دله پکار دی چې پلار مور رضا کړي. د سورې شکل کې دغه نه وي. ډېر کم کوس کیسونه داسي ما به د چا نه تپوس وکړه نایي به ویل په دې کې اصل کې مونږ غواړو دا چې وینه یو ځای شي نو محبت به پیدا شي. زما جواب هغه هم دا اوس هم دا دی چې که دا جایز وی او دې باندې مینه پیدا کړې نو قرآن به قصاص او د دیت خبره نه کوله. دې سره به د سورې خبره هم کړې. لیکن قرآن او حدیث کې د سورې تذکره بالکل نشته. په دې ځان دوکه کول نه دي پکار. ټیک ده نکاح وشي ځان له مسله ده لیکن شرعاً دا جواز نه لري. دا ظلم دی. یو زنانه ولې د خپل رور یا د پلار په ګناه کې د هغې نه د قربانۍ څاروی جوړ کړی شي په زرو کې یو سوره دوه به کامیابي نور همیش دپاره هغه روانه وي. ظلمونه کېږي هغې غریبي سره او د پلار او د رور د قاتل انتقام د هغې نه خلک اخلي. دا برسر زمین حقایق دي خلک دې نه سترګې پټې کړي. یو سړی چې هغه ته معافي وکړی شو د قصاص دیت ترې واخیستی شو فاتباع بالمعروف نو دلاسې د اتباع کولی پیروي کولی د عرف مطابق څنګه چې رواج دی هغه شانتې کار وکړه سلوخان ورکړه. وعداون الیه به احسان ادای کړي د هغه ته په ښه طریقه
په ښه طریقه باندې دیت ورکړه. دیت کمولو کوشش مه کوئ. زموږ د علاقو کې جرګې والا دا زیاتې کوي چې شرعي دیت کموي. مینت به هغه ته شروع کړي دا داسې کا داسې کا. مناسب نه دي. دا یو سړی چې د هغې تفکر کې لاش پروت دی، پکار دی چې دا قاتل له ښه ټایټ سزا ورکړی شي، دې لپاره چې سبا هغه خیال وساتي. دا همدردي شروع کړي خلک قاتل سره، دا خوند نه کوي. د جرګې خلکو له پکار دي چې هلک دین هم پېژني، د دین واقفیت یې هغې سره. یو سړی دی هغه دغه شان مرګ شوی دی، معامله شوی ده، ډرایوران بالفرض یا نور داسې خلق چې د هغې عام رواج وي، مثلا د جاز ډرایور دی، ریل ډرایور دی، بس ډرایور دی، دا غریبانان دي سره څه درک نه لګي. د دې نه چې کوم قتل کېږي هغې کې قصاص نه یې کې دیت دي. هغه دیت به د دې نه ورکوي عاقله. عاقلې نه مراد څه شي؟ ګورمنټ. دغه بنیاد باندې حکومت د ګاډو د خلقو د غټو غټو کارخانو بیمه کوي. دا بیمې چې کله ګورمنټ کوي سرکاري سطح باندې، دا په دې بنیاد باندې دا څومره د اوبو جازونه یا بره غټ جازونه هوایي هغې د سود شایبه نه وي، هغې هغه بیمه کړي شي او د هغه نه کټوتي کېږي، د هغې مصرف بیا دغه دی. او دلته د بیمې ځان له ځان له کپنۍ جوړې شوې. ټیک ده هغې ته د حکومت سرپرستی حاصله ده، لیکن هغې ځان له د سود یو کاروبار شروع کړی ده. دا دواړه جدا دي، جدا جدا سودونه دي. شامی وغیرہ کې نور فقها تضامن دی ته وایي، تضامن. دا لوی لوی جازونه څومره چې دا د پخوا نه د تضامن کړي شوي دي، د خپل آمدنۍ او معتدوي حصه ګورمنټ له ورکوي دې لپاره چې که سبا مونږ دیوالیه شو یا زمونږ جاز غرق شي یا وسوځي، نو چې زمونږ اصل مال چې کوم دی نه تباه کېږي. دا د حکومت ذمه داري دي، په یې کې هغې د دغې خلکو هم خیال ساتي او بیا دغه شانتې چې کوم مړي کېږي د ګاډو والا نه، نو د هغې ذمه داري هغې په عاقله باندې اچوي. دا ټول هر څه موږ د خپلو فایدو لپاره استعمالو، د دې وجې نه شرعي تصورات ختم شوي دي. ذالک تخفیف من ربکم ورحمه. ذالک دا حکم د دیت د قصاص په ځای، ذالک مرجع څه شی دی؟ دا حکم د دیت د قصاص په ځای چې قصاص مه کوئ، خیر دی، دیت واخلئ. تخفیف دا اسانتیا ده، نرمی ده، من ربکم ستاسو د رب د طرفنا، ورحمه مهرباني ده. دا رب رحم کو پای قصاص کې تاسو ته اسانتیا راوست. قصاص خیر دی که نه، خو دیت پورا ورکړئ. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. دې کې د عربو یو بل خباثت ته اشاره ده. د عربو طریقه دا وه چې هغې به قاتل نه قصاص نه اخست، پیسې به یې ترې واخست، لیکل به یې وشو، روغه به وشوه. قاتل به تر ډېر ورځو پورې احتیاط کو، لیکن د مقتول وارثانو هغه ته څه نه وي، تر دې چې د هغه به اعتماد پیدا شو چې نه دي ما سره روغه صحیح کړې ده. او چې کله پوره مطمئن بشو د مقتول وارثان چې دی تېښته نه کوي اوس، نو بیا به هغه خپل دیت واخسه، بیا هغې ته واپس که دا دیت واخله او مونږ ته مړ کړې. دیت به یې ورکړه، هغې نه وروسته به یې مړ کړو، یا به یې مړ کړو نو وارثان له به فوراً دیت ورکړه چې مونږ روغه منسوخ کړه. قرآن دې ته اشاره کوي فمن اعتدى بعد ذلک. دلته هم بې شمېره خلک په قرآن قسم روغې وکړي بیا ماته یې دا زول جاهلیت دی پخوانی. چا چې زیاتې وکړه دې نه وروستو نو د هغه دپاره عذاب درناک دی. عذاب درناک جهنم ته وایي. ځکه یو خودي روغه کړې ده او بل دا چې اوس یې دوکه وکړه، پیسې یې مغستې وې، د هغه پیسې ډېرې موده باندې کړې، اوس یې دوکه وکړه. ولکم فی القصاص حیات. دا آیت کریمه مونږ پیش کړی وی اعجاز کې. قرآن معجز دی،
ولکم اشتر استاد پارا فی القصاص حیات د قصاص پاغستلو کې یو ناشنا جون د قصاص پاغستلو کې یو ناشنا جون دی امن برش س خلق دی غیداوی چې یو سړی ولګید قتل یو کو د قاتل شو مقتول خاصم ناراضی کنا ودا قاتل سلام ورکو دای س خلق په خوا دغه ودا دعوی وی دیتا بے امن وی دیو معاف کو بسی و خیر وش دا مزدق وغیرہ دا بنیادی نظریاتو دا اسلام خلاف چکم سڑے قاتل دے نو مقتول خاصم مقتول شوه دے و دا قاتل ولی قتل گو اڈیر پکی داسیو چیری و تقدیر سا حرام واغستا چیرا اللہ تا منظور ہو دا سی دایات ساتے پا جرم کے دا اللہ منظورتیات قتل دا کفر دے جرم چکی یا غیر انسان پخپل ارادہ کری دا جدارہ چے اللہ تدمخ کے نا داغ علمی لیکن پاغ علم کے انسان مجبور محض نہ رہے داڑے لوے مصیبت جو کڑے دے خلقو صحیح بخاری کی حدیث دے صاحب مشکات ہم نقل کرے چیوزے کے د سیدنا موسیٰ و د سیدنا آدم آپس کے یو مناظرہ شو کم دے شوار دے جی شوی یہ پورے خلق خان دی چدا خو یو نکلے یو وسیلے ملاقات نہ دشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے حدیث صحیح سند سر ثابتی نکا زمون عقل کے ناراضی نہ راضی کر دا ضروری ہونا زمون دے پوش مناظرہ شنم موسیٰ علیہ السلام اغت شکایتو کو چگورا تا آدم زمون چتا مونگا تا جنت نرو واسلو او تا زمونگا آغا آدم چتا دا کارو کو مونگ خام خزمہ کی طرح لو تو سیدنا آدم ورطا ہوئل چتا تورات کی دا لیدلی دی چې آدم د خپل رب حکم عدولی وکړه د دنیا ته لړو حکم مات کړه اسا آدم ربه فغوا مخکې موږ ویلو آیت ادم ویلو چې داغه وجوه او اسباب داغه نه ارشو فلان غني خبره پای داغه وی چې ما پکې لیدلو جواب داغه داو چې بیشک غلطی ما کړی دا نسیان راغله لالچ کې راغله لیکن دا الله علم به صحیح کیږي مقصد دا روانه هما نشوي ده دې مطلب دا نه چې آدم علیه السلام غنه تقدیر سهارا اخلي تقدیر سهارا نه اخلي هغه وی چې کم جرم شوی ده کما خطا شوی ده او دا خطا چې کوم نتیجه دا کوم مصیبت راغله ده نو مونږ پای باندې خفیو تقدیر دا مسله سیدنا آدم او سیدنا موسی په داسې طریقه حل کړل چې علم وی دا الله لیکن انسان دا غیر لپاره اسباب خپل اختیاري دا بنیادی خبره دا په خلق نه پوي انسان چې کوم لار اختیار کی نه الله غتا غلا رسانه کی اسباب بیا الله اور کوي او دا غي مطابق بیا نتیجه مرتب کی کم چې الله تعالی مخ کې معلومه را او داخله کمیش د پارا د مجرم د پارا دا وای چې بس الله تعالی سے منظور زکه دا کار داسو شو او دی توای چې ګورا کور کې نه محنت مشقت مکو چې الله ته منظوري تا رزق وتعالى راضي حالته وی چې نه لاس په خو بوي کنه ډوډۍ را پاره بلاس په وې دلته وې دا قتل دا پاره لاس په والی دي یو مسله دا یو کې یو سوای بلکې بل سوای نو قصاص کې یو ناشنا جون دی ناشنا جون په دې کې داري چې قاتل مونږه د مړی په شانتي کو سبا بل سو قتل نه کوي آسان خبره دا کم خلق چې قتل کوي عمدن بے گناہ هغه یو سړی راوله او په مردان کې یا بل یو ځای کې خار کې یا د تاڼې په خوا کې د چوک کې تا چارماری که چې شپږورو د هغه لاش پرو دي
بیا ته یو سړی د زمري زړه ورکړه قتل وکړي قتل نه کوي دا بیا خپل نسو کړ وسو ته وصیت کوي خلق دیتا ظالمانه سزا وي دا ظالمانه سزا نه ده یو سزا ده یو دا لیکن نور ټول بچو او خلق دا وي چې نه ټول خلق دغه شانتي کی دا انساني مزاج نه دی کېدل انساني مزاج دا چې د جرم وکي کنه او روک ټوک نه دې سوا دویم کوي یو سړی چې یو ورځ یو سیګریټ کشوخ کی نو دې سواس کی کبري دی دې سوا هغه شروع کی بیا بورز بیا نه بورز بیا بیا چې میاشته او کل نتیر شي بیا دې کې بل سمجي دا ولې دا انساني مزاج دی چې په وخت یو دوه سپېړې والے به دا کار نه کوي چې دې هغه کې عادت شي نه بیا دا هغه نرستو دې پوډري شي دا شان د خرڅون کو اول خلک نسوار خرڅي بیا سیګریټ خرڅي بیا ورو چرس شروع کړي بیا یې سره د مدکو دا پیمو د هیروینو کاروبار شروع شي نو کار سړی په دې باندې غلی نو د معاشري حالت وس شي دا ټول پوډریان شي ټول نشیان شي زمونږ استادو بچي ټول غلاګر شي راځي بیا جماعت نه ټوټه پټي اخر صحیح بشمیر عجیب او غریب حرکتونه کوي ودا د مجرم د پاره د قران چې اصول دا ټیک دي چې یو لپاره سزا ورکا نور سم دي په خپل دا بار وخت جړه فریاد کوي نن به یو ټکی سبا بل ټکی په ټکولو کې علاج نشته په واقعي سزا کې علاج دی او شتر استاد لپاره فل قصاص په قصاص کې حیات یو ناشنا جن لیکن دې لپاره عقل پکار دی یا اول الالباب اے عقل والو چاګه چې عقل نه پدې نه پوي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ یا دې لپاره چې تاسو متقیان شئ متقی کېدو لپاره هم قاتل په قصاص کې وېخ ملکه وېخ دا تقوا تقاضا دې لپاره چې نور معاشره بچ کې كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف دا دویم حکم دی تقسیم د مالونو په شرعي طریقه باندې کتب علیکم القصاص فرض کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې اذا حضر احدکم الموت کلا چې حاضر شي پتا سو کې یو کستمر حاضر شو نو فرض کړی شي په هغه باندې سدي اراضی الوصیتو خدای سره شرط لګي ان ترک خیرن دا نره غونده نون راضی کنا خیر پسې نل وصیتو دا اصل کې خیرن ده او دې دو لستلو طریقه دای چې ان ترک خیرا بیا شروع کینو الوصیت للوالدین والاقربین او چې کلا ادریږي نه ستنه کینو بیا خیرن اغا تنوین ختم شي ادا غیر نیمګړې نون جوړ شي ناغا الوصیت سرا ولګول شي ان ترک خیرن الوصیت دا قاعده د قران کې دا تنوین قائم مقام نیمګړې دلته مال ته خیر ویل دي ان ترک خیرن کجره مالی پریخي مال پریخي نو فرض داری چې دیسو کی وصیت کی والدین ہوتا او اقربین ہوتا بالمعروف دا اور مطابق د رواج مطابق غی ته وصیت کی اقوام مفسرین چویل چې قران مجید کا آیتونه منسوخ دي نو دا آیت دای پنځ منسوخ ده ولې منسوخ ده پدې وجه منسوخ ده چې رستو قران مجید هغه تذکرہ کړی دا د میراث د ورخو چې د پلار څومره برخه ده د مور څومره برخه ده د خزې د اولاد څومره برخه ده د برخو تعین سره دا آیت منسوخ شو لیکن کم چې منسوخ نه غني دا وی د آیت دغه مطلب نه دی الوالدین الاقربین نه مراد هغه والدین هغه اقربین دي چې هغه وارثان نه کله کله بعض اولاد او بعض پلار مور
د مړي وارث نه وي. څه مطلب؟ د داړو په میاس کې چې د دین فرق وي نو بیا وراثت نه وي. یعنی مړی مسلمان دی، پلار دی یا زوی دی خو مسلمان دی، او د هغه وارث غیر مسلم دی، نو غیر مسلم وارث مشرک د مسلمان مړي وارث نشي کېدی. نو که ویل فرض داسي چې د سړي پلار او مور دا مشرکانی العیاذ بالله، پلار او مور مشرک دی، نور رشتہ دار دی هغه مشرکان دي، دی یا رشتہ دار دی یا زوی دی، د رشتې او د زویوالي خو څه حق جوړېږي که نه چې وصیت ورله وکړي. یعنی وارث خو نه دی، خو آیا حقدار جوړېدی شي که نشي جوړېدی؟ د رشتې حقدار یې چې آو وصیت دې ورله وکړي. لیکن د کتب معنا به موږ دا نه کوو چې فرض کړي شوي دي، موږ به وایو لازم کړي شوي دي. او الوالدین والاقربین نو مراد کافران مشرکان پلار او مور او رشتہ داری. بیا آیت کریمه کې نسخ نه دا معنا عبداللہ ابن عباس نه ثابت ته امام قرطبی لیکلی دلته چې مراد دلته کې هغه پلار او مور دي چې هغه رشتہ دار لا وارث نه وي د کفر د وجې. کم سړی چې مړکېدونکی دی هغه پوهېږي په ځان چې زه مرم، نو هغه له پکار دي چې هغه وصیت وکړي. د داسې پلار مور دپاره چې هغه مشرکان دي چې دی لا زما په مال کې څه برخه ورکړې. په دې کې مونږ د شرعي قاعدې خلاف نه دی کړی، او مونږ د قرآن مجید د عربي قاعدې خلاف نه دی کړی. دیو نه آیت منسوخ نشو، په دې تعویل آیت د نسخ نه وځي. او که ته کتبه په معنی فریضه کې فرض کړی شوی دی، او الوالدین والاقربین رشتہ دار مراد واخلې نو باب آیات منسوخ شي. لکه دې برخې رستو معین کړي شوي، لازم کړي شوي دي په تاسو باندې. کله چې راشي په تاسو کې یو کسټمر ان ترک خیرن کچره مالی پریخي، الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت کول د پلار او مور او رشتہ دارو لپاره هغه چې مسلمانان نه وي، خدای کې بالمعروف د عرف مطابق دا چې د رواج مطابق ولا خبره وکړه. اسنا چې خپل کافر مشرک پلار مور د ټول مال وارث کې، دا غلطه ده. عرف رواج تعالی څومره اختیار درکوي نو هغه امر وکړه بس. حقا المتقین دا لایق ده د متقیانو د حال سره. یو سړی متقی دی نو هغه دې ته نه ګوري چې زما پلار مور مشرک دي یا کافر دي. د سره لایق دا خبره ده چې د هغې د پلاروالی او د موروالی خیال وساتي. اگر چې مسلمانان نه دي خو د هغې دپاره دی په خپل مال کې د څه برخې تعین وکړي. عبداللہ ابن عباس وویل دا آیت منسوخ نه دی، خلکو په دې عمل پرېښه، منسوخ نه دی، عمل یې پې پرېښه. یعنی د پیسو ورکول دي پکې که نه، نو که پلار مورې کافر دی نو هغې نه دی خوښ. ټیک دا د شرک د وجې ناپسندیده دي، لیکن د بچي دپاره خو پلار او مور دي، او دی به ورسره دنیا کې معروف کوي، نیکي به ورسره کوي. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم على الذين يبدلونه. نو چا چې بدل که دا وصیت بعد ما سمعه رستو دینا چې دا اورېدلي، وصیت دې اورېد نو وصیت به بیا پوره کول پکاري، وصیت به بدلای نه. نو چا چې بدل که دا وصیت بعد ما سمعه د دې نه رستو چې اورېدلي، وصیت باندې گواهان پکاري. نن خلک هسې وایي فلاني وصیت کړو، خلک یې ومني، فلاني وصیت کړو چې ټول مال ستا دی، بس خلک وایي وصیت یې کړی. وصیت به ګواه غواړي که ونه غواړي؟ مالی معاملات به ګواهان غواړي. بیا دې ته هم کتل غواړي چې دا وصیت د هغه د کم وخت دی. ځکه انسان باندې چې کله نښې د مرګ راشي که نه، دا غریب بیا پسې پوهېږي نه
او اکثر او بیشتر خلک داغه نه په سپین کاغذ باندې یا ګوت اخلي یا دستخط. د دې دور مسلمانان ډېر حرسناک دي، څه کوي نو دا شان وصیتونه قابل قبول نه دي، دا ګواهان غواړي. اس مالی معاملې کې د دوه ګواهان نه کوم باندې خبره نه کیږي، ګواهان به پکار دي. فمن بدلو چا چې بدل کړه وصیت بالکل صحیح طریقې سره شوی دی، دروغ حالت ته ګواهان پېشته دی ورستو دینا چې دی اورېدلي فإنما إثم الذين يبدلون، یقینا ګناه د دې پاغه چا باندې دا چې دا بدلي، یعنی وصیت یې کړی درست صحیح وصیت دی، څوک یې محروم کړی نه دی، او دا وصیت یو سړی بدلی بل څوک محرومه کوي، نو دا بدلون کې ګناهګار دی. ان الله سمیع علیم، یقین الله دې سمیع و علیم، هر ساوري دا هر ساوري دن کرے پار سپوئے دے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. کله کله یو ملکیدون کې سړی وصیت غلطو کی، غلط وصیت دا مطلب وصیت ترکے میں پورے کے دی شی اول دے د قتل پکاری. یو مړی زو تمر بالفرض مونږ وصیت کو نو آیا د کل مال وصیت کولی شو چې زما ټول مال دې د الله په لار کې خرج کړی شي، یا آیا دا ویلی شو چې زما ټول مال دې د فلان کی او فلان کی په میانس کې خرج کړی شي، زما اولاد دې ته محروم وي. وصیت چې کوي سړی د چا لپاره د ورکولو نه صرف درې میسه کې کولی شي، د درې مینه سیوا نشي کولی، هغه درې مینه سیوا چې کړي او ماتولی شي. که د خیر خیرات وصیتي، که هغه د چا په باره کې وصیتي، دا شریعت زده کړه. هسې نه چې سړی هسې لګیا یې ځان ته عالم وي منځ کې غلطۍ کوي. وصیت دپاره قانون دا دی چې دی د 1/3 نه سیوا نشي کولی، او که کړي بالفرض هغه غیر شرعي دی او ماتولی شي او صحیح تقسیم به کولی شي. د دویم جز کې تا هغه وایي فمن خاف من موص جنفا او اثما، نو څوک چې یریده د وصیت کوونکي د طرفدار نه، څوک یې وارث دی کم زوی نه خوشحاله یې نه هغه له ډېره ورکوي، دا ټول خلک دا چل کوي، کم بچي نه رضایي هغه له ډېره ورکوي، او کله وایي د سره اوسېږم، دا ګناه دی جناب. ځکه د اولاد برخې تعین الله کړی دی، او اولاد د حق نه محرومولم ګناه دی. احناف د دې قائل دي چې دغه وصیت به چلیږي. مثلا یو سړی دا وایي چې ما خپل اولاد د جایداد منقول او غیر منقول نه عاق کړی، نافرمان کړی مې دی، محروم دی. نه احناف قائل دي چې دا وصیت چلیدی شي، دا وصیت چلیدی شي، دا اوس بیا مسله جوړه شوه. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے صحابی راغے، اگر تی یا رسول اللہ گواہ وہ ساچ ما فلان کے مال خپل فلان کی زویل اور کړه دے، اور تی تاسو زامن دي اور تی دمرا نو ورته هر یو الله دې دغه شانته ور کړه دے، نا ورته نه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی پدې ظلم بل څوک گواہ، پدې ظلم بل څوک گواہ. دا حدیث ہے، او د حدیث نه معلومیږي دا چې ظلم خدای دی، خو چې کله رسول الله پاغه گواهی ونه کړه نو آیا څوک صحابي په دې گواهی وکړي؟ صحابي په دې گواهی نه کوي. او د احناف مذهب دې باب کې دا دی چې دا قانونن چلیږي په دې بنیاد چې چونکه داغه مالو نو ټیک داغه په ګناهګار شو، لیکن دا فیصلہ بعد چلی احناف فیصلہ دا، لیکن نور ائمہ دا نے تسلیم ہے. غلے نے تسلیم ہے پدے وجہ نہ تسلیم ہے چې کله دا گناہ دے رسول اللہ پدے گواہی نه کوي، چا په گواہی نه کوي نو بل څوک په گواہی نه کوي، لہذا قانونی حیثیت یې نشته. نو بار کې ظلم خدای کنا
که سړی دغه تسلیم کې او که نه کی تسلیم خدا ظلم دی خپل اولاد د خپل مال جایداد نه عاق کول هغې نه محرومول آیا دا جایز دي شرعاً دا ناجایز دي د اختیار دا مطلب نه دی زموږ یو دوست هغه خپلو بچو سره دا چل کړو ما ورته ویلي دا چل کوي دا چل کوي زما خبره نه مني نو ما ورته که الله مونږ سره په حساب کتاب شي چې تاسو شپه ورځ د الله نافرمانۍ کوئ تاسو له زه روزي نه در کوم او جنت کې برخه نه در کوم بیا اوس چلې دا د اختیار غلط استعمال دی الله دا اولاد د پاره د برخه تعین کړی دی کې صرف دا ویلی دی حدیث کې چې مشرک او کافر د یو بل وارث نشي کېدی مسلمان که گناهګار دی که فرمان بردار دی او که نافرمان دی هغه وارث کېدی شي البته قاتل چې هغه خپل چا نه میراث وړي هغه قتل کړی دی د قاتل هم میراث کې برخه نه وي لیکن نور د فرمان بردار او نه فرمانه خو پکې څه نشته عقوق گناہ کبیره دی او د هغې په بنیاد باندې یو سړی اولاد محرومه کوي شرعاً دا جائز دی یا ناجائز شرعاً دا گناہ دی ٹھیک ہے قانون به چلیږي لیکن شرعاً دا گناہ دی ځکه تعین الله کړی دی یو سړی چا یریده من موسن د وصیت کوونکي نه د څه نه یریده جنفن د هغه د طرفدارۍ نه خپل بچی پرېښی دی او نورو له ورکوي دا طرفداري ده او اثمن یا د ګناه چې وصیت یې د ګناه کړی دی او درېمګړی پاسي فاصله بینهم اصلاح کی د هغې په منځ کې چې بھائی مړی به نه ګناهګار و هغه وصیت غلط کړی دی وصیت به سم چلو فلا اسم علیه په ده باندې څه ګناه نشته یعنې شریعت تا ته دا نه وایي چې مړی د طرفدارۍ وصیت کړی ګنې دا ومنه دا بدل کا خپل اولاد یې محروم کړی دی خپل اصلي وارث یې محروم کړی دی دی خو بلکل ځان د جهنم دړه کړی ده جرګې واله پګاري چې دا فیصله ماته کي دا وصیت قابل قبول نه دی سم شرعي وصیت ته وچلئ بس چې کوم د شریعت وصیت دا فیصلې چې کوي باید چې هغې دا آیتونه ولولي آیتونه نہیں معلوم قرآن نہیں معلوم بیا غلط گمان چلی چې دا چلو کو دا چلو کو ایس چلی نہیں کرے وصیت کے دا اصول لی چې وصیت کے ولې خیال ساتي ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور دے رحیم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روزې مسله د صوم دا پکې دې دپاره راهي چې مخکې د مال ذکر راغی وروستو هم بیا ذکر کوي د څه بعضې معاملاتو نو تا ته وایي دا چې روژه کې تا باندې مونږه د ورځې حلال څیزونه حرام کړي دي سبا چې روخېږي تر کومې پورې شپه نه وي راختلی تر هغې پورې انسان څه کوي خوراک نه کوي اسکاک نه کوي مباشرت نه کوي په دا لنډ تعریف دی روزې خوراک اسکاک او عمل زوجیت نه منې کول بیا خلک په دې سوال کوي که نه چې دا نسوار په خوراک کې راځي که په اسکاک کې راځي وایي دا چې کوم ځناور کوي د هغه نه تپوس وکړه چې دا څه شی دی دا خوراک دی که دا اسکاک دی بس خلک وله زر مسله جوړه کړي دا څوک چې کوي د نه ورته تپوس فقها چې دی باب کې څه وایي هغه تا نه دی اورېدلي فقها وایي یو داسې څیز چې د هغې اثر دماغو ته ځي پای روژه ماتېږي اثر دماغ ته ځي یا جوف معدې ته ځي نو د هغې باندې روژه ماتېږي د نسوارو اثر کم ښه ځي دماغ ته ځي لہذا په دې باندې روژه فاسدېږي دا کوي پخوا مونږ چې کله سبقونه وي استادانو به جماعت کې نسواره جوړ مجلس کې ډېر بد لګي بندیانو چې قرآن ښیي حدیث ښیي مشکات المساوی خی صحیح بخاری خی انسوار اخلاق جوړ دا خره اوس لږ کار سم شوی دی په هوا جماعت کې ناستو دا حرکتونه به یې کول دې سره به یې تکدان هم ساتلی دا شیوخ الحدیث و شیوخ القرآن و داسې وبخوا
خضر اور احساس بیدار شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیاز خړلو باندې پابندي لګولې ده چې وسړی پیاز خوري جمعه ته نه راځي نور سوال پکې نشته پیاز خو خورل جایز دي په د بدبودارۍ د وجې او نسوار و بدبوئی نه نو بدبوئی د جمعات کې استعمال حرام دی ناروا د استعمال دی دا عجیبه خلکو برا دیر غاړه ته کوټ کی شریف دا یو عالمو ضاد او زواد باندې ډېرې جګړې کولې رسالت الزواد باندې یو کتاب لیکلو ما رښتا وسم اصحابتی دا چې دا لفظ ضاد نه دا زواد دی کتاب ما ډېر شوق سره وکوت نو بیا یو بل کتاب داغه ملو شو او پای کې ثابتول چې چیس کله او نسوار کول واجب دي دا دې خلکو حال چیس کلم واجب دي نسوار کولم واجب دي دا علم دی عجیب خلق دی سوئی بس دا ناروا دي روجا په دې سوزونو ماتيږي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړي شوی دی پتا سو باندې روزه دا فرض دی مزغه ورته ماتو منز فرض دی حج فرض دی زکات فرض دی روزه فرض دی دا ټول آسان نه دا مشکلات بھی بدېږي لنډه خبره دی چې جنت سلار کې نه دی پروت سړی به ټکرو خوري ته به وغورځي دا قربانۍ غواړي د صوم کې مونږ ته ساندازه مشي چې دا کم خلک وي 2 ورځې شو ډوډۍ منه د خوړلې او 3 ورځې شو ډوډۍ منه د خوړلې مونږ ته راغی د غربت احساس وشي احساس لازم نه چې چاته پدې کې مې احساس ونشي دی په خپل ایمان وجاړي دیکھ دا احساس ورکول مطلب دی ډېر غریبانان داسي چې هغه روزه نه پیژني کجوري نه پیژني بیچارهګان زمون کم خلک چې د عادتي کنه هغه ته چې ورځ نه دی ونه ګرځي و دې کې دا احساس دلاول مطلب دی چې تاسو سره دبل دلوګي او د تندم پتو لګي دوه مقصد دی په دې کې یو مقصد دا چې انسان داغه دا ټریننګ وشي چې دروازه په ما باندې حلال حرام کړی دي نو زما په کوجه کې حرام نه ځان بچ کوم ادویم دا احساس د جماعت دبل دلوګي او د تنګ دی او د غربت احساس وشي دې فرضیت مقصد دغه دی بیا بعد خلک روزه خونی سي لیکن هغه اوته ووته وي اوته ووته بيلو باندې روزه ته روزه نه وي یعنی روزه یوازې د خوراک کاک نه یوازې د عمل زوجیت نه ده بلکې د بکواس کول نوم ده روزه کې وسړی بکواسات نه کوي کنځلې بنه کوي بدرت بنوي حدیث کې راځي چې دا خلق کنټرول نکړه دا څه ونکړل نو کدی سړی خوراک کاک پرې خم ده ليس لله حاجه الله ته دې حاجت نشته صوم یوازې د خلې نه دی چې سړی وګنې خوراک کاک نه کوي دی با پدې ګن بلام نه وي غیبت بنه کوي دروغ به نه وي کنزل به چاته نه کوي دا خیال وسه البته حدیث موضوع ہے کم چې دلته خلک پیش کړي روزه باره کې چې دو زنانه وې ناغي غیبت کړو در دیشون رسول الله صلی الله علیه وسلم لراوسته شوی راغو فرمایل دی غوخه خوړلې ناغي ویل یا رسول الله زمونږ روزه ده ناغو فرمایل تاسو د انسان غوخه خوړلې دي یعنی غیبت هم کړل دا حدیث موضوع ہے ٹھیک ده چې روزه کې غیبت کول ګناه ده لیکن دا حدیث دا موضوع ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی پای کسانو چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ د متقیانو د تقوا دراوستلو لپاره بنیادی څه شی دی روزه بای صحابه کرامو ځواني وی وخت هغه سره خطر شو چرته کې موږ نه بدکار ونشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من استطاع منکم الباء فلیتزوج چا کې چې قوت دباغ موجود دی نباول شي دغه تعلق نو وادریو کی
او څوک چې واده نشي کولی دا د روژه ونیسي. فإنه له وجاء ځکه دې سره به دی وټکولی شي. دا کنټرول دی لپاره. تقوا لپاره بنیادي چیز دا روژه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت ځکه بې شمېره روژې وي. ایام بیز 14 یا 14 یا 15 دته ایام بیز وي چې سپومې وکې به سپینې بالکل مدوري. دا 13 نوایل تر 17 پورې 13 14 15 16 17 د دې روزې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې 3 ورځې به نیولې په میاشت کې. د بیا هفته کې به 2 نیولې لازمن. د ګل پر ورځ به نیولا او زیارت پر ورځ. د ګل داغه تپوس شنه هغه په دې ورځ پیدا کړی شوم. مولود مناوي روزه ونیسه. دا چې خلک جمع کناتونه وای. د ګل دروازه روزه پدې نیولا چې په دې ورځ پیدا کړی شوم او په دې ورځ پیغمبر کړی شوم. د زیارت دروازه روزه تپوس ته شو زیارت پر ورځ نیسه نفل. نا بویل په دې وجه باندې چې زیارت پر ورځ باندې د انسانانو اعمال د الله دربار ته ځي مخکېږي پیشي کېږي. زه غواړم دا چې زما عمل دې په داسې وخت کې پیش کړی شي چې زما روزه دا وسو روزي شي. 3 خو ایام 20 شو او په میاشت کې کم از کم 4 هفتې یې که نه. هفته کې 2 ورځې شي نو په میاشت کې به 8 شي. 8 او 3 11 نو کم از کم 11 ورځې به روزه ور رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان نه علاوه مستحب روزه. دا یو ډېر خصیص دی د روحاني سيزونو لپاره. لیکن هغه چا باندې چې پاري خېټه د پاسه نه که نه. زمونږ خو ماښام هم صرف ټایم بدل شوی. خوراک خو د هغې نه خلک ډېر کوي. د روژې چې څه مقصد دی او فوت شوی دی. ماښام بلا شی شربت یوز کي بلا شی خوراک وکړي بیا د خوځېدو نه. د روژې مقصد تقوا ده. خېټه ډکول نه دي. تقوا خو بس ماښام چې څنګه بانګ وي شیطان کار راوالي خپل. ماښام مونځ کې حاضري کموي د خلکو. بیا بېګا تاسو ټایم مونځ کړی د ماښام چې بانګ وي خلکو نو تاسو سمدستي مونځ کړو که نه ځان هم موړ که نه بیا مونځ وکړو. دا ګناه دی چې سړی د ماښام د اقامت او د اذان په منځ کې ګیپ ساتي ډېر لږ ټایم یې کالو سر لږ ټایم یې خو روژه کې ډېر ټایم شي. دا 2 نرخه مه چلوئ. څنګه چې دې روزو کې تاسو ټایم ورکوئ نو په کوجه کې هم ټایم ورکوئ. نو که څوک غواړي نو 2 رکعاته نفل به پکې وکړي. که څوک نه غواړي نه دی کوي. داسې خلق شته چې هغوی د الله د پیغمبر دین ته خلق راولي او دا وایي چې زمونږ کامیابي په څه شي کې ده؟ د الله او د رسول په حکمونو کولو کې ده. لیکن داسې پاگلان هم دي چې دا حدیث یې اورېدلی. ما ویلی دا حدیث صحیح مسلم حدیث دی صحیح بخاری چې صلو قبل المغرب رکعتین صلو قبل المغرب رکعتین. ماښام د مونځ نه مخکې 2 رکعات نفل کوئ. په دویم ځل یې فرمایل 2 رکعات نفل کوئ. په دریم ځل یې فرمایل لمن شاء د چا چې خوښه یې نه ودرېږي. مستحب شو که نه شو؟ نو که یو سړی ولاړ یې په جماعت کې 2 رکعاته مونځ کړي ته به څه چې دا پکې نه منم. داسې صاحبان شته چې دا پکې نه منم. مه منم کفر به دی خوښي مونږ یې خو منو. کوو یې یا نه کوو ځان له مسله شوه لیکن منو یې. زمونږ جماعت کې کالو سر الحمدلله 3-4 منټه مونږ ګیپ ساتو. د ماښام د اذان او اقامت په میانځ کې 4 منټه ګیپ ساتو. 3-4 منټه. په 3-4 منټه کې یو سړی که 2 رکعاته نفل کوي مختصر نه کولی شي. که څوک نه کوي چا ورته نه دی ویلي چې وکړه. مونږ له دا ګیپ پکار دی. د هغې وجه دا چې که څوک کوي نو مونږ به ټایم ورکوو. دویم دا چې د بانک ویلو سره دا ضروري ده چې هر چا دی اودس کړي.
یو منځګزار سړی دی، آیا دا فرض دی چې څنګه د ماښام بانګ وي دی باوز وي؟ نه، ډېر منځګزار خلک دي، د هغې اودس نه وي غریبانانو چې راشي په اودس باندې د ماښام مونځ لوړ شي، ولې خو امام مختصر کوي. نو که 3 منټه ګیپ مونږ ورکو نو هغه منځګزار مونځ به هم نه خرابېږي. او دا دی کال یو سریخ فرق نه غورځېږي. خلک خفګي، ډېر خلک خفه شي، ډېر وتښتي بیا واپس راشي، لکه پوه شي په یو څیز چې بھائی دا سنت نه ثابت دی. ډېر مخکې 8 کاله نو سیوا شوي لاهور کې دې باندې څه اختلاف و، هلته زه حاضر وم، خبرې کېدې نو ما عقلي وجه دا وښوله چې حدیث پرېږدئ، حدیث باندې و تاسو عمل نه کوئ، ځکه چې تاسو دا وایئ چې د امام ابو حنیفه په مذهب کې دا مکروه دی. مونږ په دې نه پوهېږو چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا کوم ځای ویلي، دا د خلکو خبرې دي، د هغه نه په دې باب کې څه نص نه دی موجود. لکه دا د یو مسلمان شان نه ښایي چې یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او د هغې ته مکروه وي، دا د مسلمان شان نه دی. خو زه بهر کې افتاح سوای نه دی او بل حل اختیار کړو، هغه دا چې هر منځګزار دپاره ټایم ورکړئ چې هغه ته اودس پکاري چې هغه اودس وکړي. دویم دا چې یو سړی په دې حدیث عمل کوي نو ته څوک چې د حدیث مخالفت کوي پرېږدو کې به عمل کوي، چې هغه عمل کوي نو ته ورله ټایم ورکړه، دې کې د ګناه سریخ. او که نن سبا ته د خوراک دپاره ټایم نه ورکوې نو بیا مونږ پوه شو چې ټیک ته په خپل موقف صحیح ولاړې، ډوډۍ له ورکوې او دغلته 2 رکعاتو له نه ورکوې، نو یو پکې لږ قلقلا غونده یې هغه څه وایي چې عشا حاضر ای که نه، عشا تیار ای، یعنی د ماښام خوراک تیاری، نو فلا عشا بیا د ماسخوتن مونځ نه وي. دا حدیث ته ملګرتیا نه کوي، حدیث کې د عشا او د عشا ذکر دی. د صحابه کرامو روټۍ ماښام نه وه او ماسخوتن وه، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره د عشا ذکر کړی، د مغرب ذکر نه یې کړی. او بل دا چې جماعت کې ډوډۍ نه وي حاضره، ته جماعت ته راځه بیا ډوډۍ نه وي، ډوډۍ کور حاضره وي. جماعت کې ځان سره خلک یو کجوره راوړي بس هغه حاضره یا دې وخوري که دا نه کوي څوک چې جماعت ته ډوډۍ راوړي. خو دا غلط استدلالات دي، دا جایز نه دي، ناجایز استدلالات دي. نن سهار تاسو وکتل چې خلکو څه ټایم مونځ وکړو د سهارې، 10 منټه دپاره څلور باندې کړه که نه، نور کله کله کوي، نور کله 10 منټه کم 15 کوي. داسې دي، دا چا مذهب ده؟ دا په دنیا کې د هیڅ چا مذهب نه دی ما سوا د هغې پښتنو نه او د هغې پنجابیان نه چې بر صغیر پاک و هند کې اوسېږي. دا د رسول الله دین نه دی او نه دا د امام مذهب، دا هیڅ چا مذهب نه دی. په دې ورځو کې تیارې کې شروع کی، تیارې کې ختم کی، او په کوجو کې رڼا کې شروع کی، رڼا کې ختم کی. دا دواړه غیر شرعي دي. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، مونځ تیارې کې شروع کې دومره اوږدې کې چې رڼا ته ورسي نو ستاسو اجر به ډېر وي. زمونږ ټایمنګ کې فرق نه وي انشاءالله. مونږ کال یو سره همدا کوي، دا کم چې دی کې لیکلي دا نن چې کم تاسو ټایم وینئ نن هم مونږ دغې مونځ کړی هغه اوږد د پروټین مطابق. دې ته د خواهش اتباع وایي یا د عوامو اتباع ورته وایي. د عوامو اتباع مه کوئ، د الله او د رسول اتباع کوئ، خپل اسلام ښکاره کوئ. د دې خلکو نه یو جماعت نه کنټرول کېږي، دی یو ملک څه کنټرول کېږي. داسې دعوې کوي چې موږ دا کوو، هېڅ نه شی کولی. یو جماعت کې تاسو سنت نه شی جاري کولی، یو جماعت کې د یو سړي اطمینان نه شی پیدا کولی. تاسو محله کې څه وکئ، چم کې وکئ، ګاونډ کې څه وکئ، ملک کې څه وکئ، خپله خېټه به ټول عمر سره وی اوس. کم سے کم یو جماعت کې خو د دین نفاذ وکئ چې الله او رسول څه ویلي د هغې مطابق کار وکئ. خپل دغه د دین نفاذ دی. دې کې خو وهل ټکول نشته دی، عبادات دي. عوام پوهېږه چې بھائی دا عبادت دی، د الله او د رسول په طریقه به کو، ستا د خواهش مطابق به نه کو، نه به زما د خواهش مطابق. سم به شي خبر. دا زمونږ داسې عادي شوي، داسې عادي شوي چې کافي وخت اخیسته، دا ټایم اخلي خو شروع کول غواړي.
کم کم بد دی جاړې خي یوازې دا چې ټایم نه ورکړي دې روزو کې د سار بانګ سره ایسه چلو کې سار منصر تیارې کې شروع کی دا دې چا مذهب نه په دنیا کې دا لیدي سو مذهب هم نه دا کې لګ بل لړ شو یا خپه شي خلک دا روافض مذهب ده شیعاګانو مذهب تیارې کې شروع کا تیارې کې ختم دی بیا دوکه کوي چې اعظم للاجر خلق ډیر راشي خلق چې ډیر راشي هغه پر لفظ راځي اکثر اعظم نه راځي عظمت د مهنت د وجه غټوال راځي ډیروالي او غټوالي کې به فرق نه پوهیږي خلق وی مال ډیر دی دا ډیرواله ته عظمت نه وای او کله خلق سره وای زمونږ رسول عظیم دی دې څه مطلب د عظمت تعلق هغه اوصاف سره دا منز کې استا اجر کې و عظمت راشي غټواله ورشي کثرت نه وای رسول الله فرمای اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر د سحر منز تاسو رڼا تور سره نو تاسو اجر کې و عظمت راشي ډیرواله نه یاد ځکه ستړي بشه تاسو منز بلس منټه کم سے کم 12 منټه 15 منټه دا حال له زمونږ روزه کې دا حرکاتي کوجه کې وسوي دا ټول لګیای د شان تراوی خلکو بیګا څنګه کړی لس رکعات کې شل منټه کړی روزه کې دا قسم نخري خون نه کوي ګناه ایام معدودات روز دې شمیر لشي فمن کان منکم مریضا نو څوک چې پتا شو کې بیمار وي د بیمارۍ سره ڈیفینیشن سے تعارف شریعت سے حد خودلے لیکن نہ خودلے عام خلق وہی خیٹے پہ ہوگی جی بیمار ہے کوجہ میرا داتا تو چاہے رہی تخبلہ فیصلہ پخبلہ ہے مریض ناغا مریض مراد دے چھ داغا پروجہ نیولو باندے داغا دا ہلاکت خطرہی آغا مریض نہ چھ روغ رمٹتے معمولی ہونے تکلیف دے ہوتا دا ملکے دو خطرے دا یا د بیماری د ډېرې دو خطرې ده سرخوږي نه یادې سرخوږي بیماری ده سر خدار چا خوږي سر دې خوږي لږ خوب وکړي بشم دې لپاره د ګولې خوړلو ضرورت نشته زموږ هر سړی ځان له حکیم هم دی ځان له مولا صاحب هم دی نیم حکیم او نیم مولا سرې خوږي ډسپرین بواځي اومنیډول بواځي نو سبا بیا خوږي نه بیا واځي مداغه فائدہ شي معده خراب شي نو سر درد مستقل بیماری شي سر درد خود دوا یا بیمارو علامت ده دا بیماری نه سر درد بیماری نه علامت ده وجه معلومه کې چې څه وجه ده دا غي علاج کوي اکثر و بیشتر د بے خوابه ناراضي ډونګې خوبو کې چلتا بیا پا سر درد بره سم شي هغه د پاره خلک روزه نه خوري کله به ټمپریچر مې جی روزه مې ځکه ماده کړ ټمپریچر عذر نه شرعي د روزه ماتي لپاره دا باندې وکړه خلکو دا ځان دوګږي بلکې ټمپریچر کې وجه تاسو څومره خېټه خالی وساتله نو ستا ټمپریچر ورځي ته موږ نه ویلې یا اصول نه یو واقف دا درو وای خلک ټمپریچر ورزول لپاره یو بنیادی چیز دی چې انسان یخې پټه د مریض پتندی او تلو باندې کیږي یخ پټه د کپڑے وسات کوي سر ټمپریچر کنټرول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری عمل لا غومدغه ده کن مرض الوفات کې ټمپریچر راغی نا بس چل کو لاس به لوندو اوه پتندی او خپل باندې وو ته اصول هټو هلته نه ماخوذ دي دا خلکو یو غلط خام خیال لري چې دیندار خلک پته نه پوي چا چې دین ویلی او ته ویلې به پوي دیوانه به شمیره کتابونه یتب النبوی بنوم باندې ابو نعیم کتابونه شته دیوانه حافظ سیوطی کتابونه شته ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې طب باندې یو مستقل چپټر لګولې مستقل جلد لویلې طبيبان مسلمانان عالمانو تصور مکا جدید پته نه څوک چې واقعي عالم ولستی ناغله ورزي
د مریض نه هغه مریض نه دی مراد چې بس معمولي ټمپریچر یې کوجا کړی مې دا بیا نیسي بیا نه نیسي ځان یې په دې طریقه بېغمه کړو جي نه او علی سفرین یا په سفر باندې پیاده سفر دی یا د ریل سفر دی تا تکلیف رسی نو روزه ماتول شي لیکن نن سبا غالبا گنجائش ډېر کمی کراچۍ ته سړی دی نو 100 غنټې کې رسي 2 غنټې کې رسي 50 کې 2 غنټې کې رسي کدے بس کی زینو سے گنجائش پیدا شي ریل کې سو گنجائش پیدا شي او بس وال د گنجائش نه پیدا کی ما مخ یو ځای ویلی تاسو دا سفر باز مسائل باندې انسان نه پوهیږي زموږ یو برګره کراچۍ کې ما د ټلیفونو کې جره سکار د زما کراچۍ تراشه ما ښه سار چې ما مونږ کو غاړه اگر لګل او پینډه ته ځلړم حالت جاز ټیکټ تیار او حالت ختم نه نی وجه دو کراچۍ کوم کار چې مې کو یو لس بجې ما کار ختم شي یو مې زه ما ته کار نه دي نمازیګر ز مردان کوم نام سفرون خلک وی شریعت ولې مسافت نه خولې د سفر هغه وجه دغه چې الله تعالی مو چې د امت کې د قوم کې بعد مسافت کمې کمې ذریعہ راځي په دې وجه شرعاً د مسافت لپاره څه خاص معین حد نه ټاکلې دا کوم چې مونږ وایو نو دا مجتهدانه ده شرعي نه دا مطلب نه چې قابل عمل نه ده قابل عمل ده قابل عمل له عمل په کو لیکن صرف دا وایو چې قران او سنت کې ولې دا تعین نه وکړي دا غي تعین وجه دغه چې دا الله علم کې خار شته ممکن دا جاز نم تیز رفتار شیراهی چې خلک د سولې لپاره استعمال کوي سفر وی سفر غزي چې انسان ته تکالیفي کورې نه خزه نه تو خراش کا کې تنظیم نه دي ته سفر وي او کده تعریف باندې ته اپلای کې بیا سفر ډېر کم ځای کې راځي یې ډېر کم ځای نه وي چې دا سفر ویل شي د فقها او د قاعده مطابق زمونږ د پیښور میاس کې سفر دیګا لیکن کوم دغه تعریف واخلو چې انسان ته څه تکلیف نه په خوراک کې اس کا کې استوګ لګي بیا خو اسلام آباد هم زموږ د لپاره سفر نه ده دا اجتهادي امور په دې کې دا اختلافات په دې وجه راځي دا ګناه نه تاسو تاسو ګناه کوي دا اختلافي چیز دا ګناه نه فقها او چې سویل افعال ہوگے پای عمل ہوگے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ نشمیر دیو کی تیارې دیو کی من ایام اخر د نور ورځو یو سړی چې مسافر دی مریض دی څومره چې وخړي نو نور ورځو کې دغه بیا ونیسي دا اکثر نه نسی ځوان ځلوي دی کفاره باور کم فدیه باور کم پتا فدیه کفاره نشته تو خروغ رمټه ترقی وکي بل کالی ونیس وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين دایت کریم هم د جمهور پنځ باندې منسوخ دی وعلى الذين پای کسان باندې يطيقونه چغی طاقت لري د دې د روزه طاقت چې څوک لري هغه باندې سړي فدیه لا چاغه طعام دې د مسکین نسوي وای دا معنی دا مطلب چې څوک روزه نسی ناغه روزانه یو فدیه ور کوي طعام د مسکین دا لازم وي وفادا لازم ہوا بیا منسوخ شو عبداللہ ابن عباس نے مفہوم دا نہ بیان نہیں شاہ ولی اللہ نے مفہوم دا نہ بیان نہیں علی الذین یطیقون فدیۃ تفسیر روح المانی کے انور کتابوں کے د سیدہ حفصہ قرات تلتگی وعلی الذین یطیقونہ او پائے کسانو باندے چې طاقت نه لري د دې روزه لا یطیقونه پای کسانو باندې چې طاقت نه لري د دې روزه یو قرات دبل قرات صحیح وضاحت کوي پای کسانو باندې یطیقونه مې لا یطیقونه چې روزه طاقت نه لري هغه باندې فدیه لا طعام مسکین امام بخاری رحم الله خپل صحیح کې لیکلي دي علی الذین یطوقونه علی الذین یطیقونه په قرات سره یطوقونه
فدیۃ طعام مسکین قال ابن عباس لیست منسوخا هو الشیخ الکبیر والمرأة الكبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا وهكذا روا غیر واحد عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس اغبل تعویل کئی وعلى الذین پائے کسان بانے یطیقونہ چه طاقت نلری د روزه فدیتون دیلا فدیه ورکول دی چغه طعام دے د مسکین یو سړی دومره کمزورې شوی دی یا یو ښځه دومره کمزورې شوې ده چې روزه نشي نیولی دې ته شیخ فانی وایي شیخ فانی هغه سړی بوډۍ چې قریب الموت دی یا قریب الموت نه دی لیکن د روزې ساتلو توان نه لري اور 10 منټه پس 40 منټه پس خولې کې ساه چي دې شیخ فانی وایي نو د هغې وارثان له پکار دي چې هر ماښام فدیه ورکوي فدیه جرمانه نه ده طعام مسکین چې طعام دی د مسکین بس یو مسکین دی ماښام مړی فقها دې سره بیا دا قید لګي چې 2 ټیمه دی مړی طریقه دا شوه چې یا خو د ماښام 2 مسکینان مړ کړي لکه د ورځې 2 ټیمه دي که نه نو دواړه د یو ځای کي یا د یو مسکین سهار هم مړی او ماښام دی مړی دا د شیخ فانی حکم شو سیدنا عبداللہ ابن عباس د تفسیر مفهوم دغه دی چې کله کم کسان ډېر په مشکله روزه نیسي رسول یې نشي بېهوشي پې راځي تکلیف یې ورته عمر یې هغه حصه ده چې دی بیا سبا طاقتور کېږي نه چې ونیولی شي نو د شیخ فانی دپاره حکم دا دی چې دی ماښام یو مسکین مړی شاه ولی الله رحمه الله دې نه بل استدلال کوي وعلى الذین یطیقونه پائے کسان باندې چې طاقت لري د روزې طاقت لري روزهدار دی د سره مال هم شته دولت هم شته نو په ده باندې فدیه ورکولی سرسایه طعام مسکین چې طعام دی د مسکین الفوز الکبیر کې دا قول کړی یعنی هغه د دې نه حکم د سرسایې ثابتوي چې کم کس روزه نیسي مالدار هم دی نو په هغه باندې سرسایه ورکول لازم دي سرسایه څومره سرسایه